Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ubaidullah and I am physical therapist working as a clubfoot specialist in LRHMTI. बेसिकली जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो टेढ़े पाँव के साथ आते हैं। जैसे कि ये बच्चा हमारे पास आया है, ये टेढ़े, इसका नाम अरीबा है। ये हमारे पास आई है, इसके पाँव टेढ़े थे। लास्ट मंथ आई है, हमने रजिस्टर कराई है। फिर हमने इस पर स्टार्ट लिया है सीरियल कास्टिंग के। ये एक तरीके इलाज है जिसमें हम एक होता है क्यूरेटिव पेज, जिसमें हम बच्चे के पाँव को ठीक करते हैं। दूसरा एक पेज होता है मेंटेनेंस पेज, जिसमें जो पाँव टेढ़ा होता है फिर हम ठीक करते हैं, उसके बाद हम उसको रखते हैं ताकि वो दोबारा ना मुड़े। तो ये जो बच्ची है अभी क्यूरेटिव पेज में है, इसमें अभी हम सीरियल कास्टिंग इसको अप्लाई कर रहे हैं, प्लास्टर अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इसको मेंटेनेंस पेज पे रखेंगे। तो क्यूरेटिव पेज में जो कास्ट लगा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे साथ रहिए। د دې ماشوم چې مونږ کله پلستر کو د هغې نه مخکې دلته یو وډوکی دی چې هغه مونږ منیپولیټ کو، هغه لږ شانتې په هغې باندې دغه وکړو چې هغه لږ ایډجسټ شي. هغه بون مونږ لږ شانتې لاندې بوځو، هغې سره فوټ چې کوم دی هغه صحیح پوزیشن ته راولو. هغې سره سره مونږ چې کوم دا تم نیسلی دا مونږ لږ شانتې لیټرل سایډ ته بوځو او دې له هم پوزیشن ورکړو. خو دا به مونږ ګورو چې دې کې ماشوم ته تکلیف نه وي، چې کله د ماشوم تکلیف نه فری وي او هغې کې مونږ دې پوزیشن هم ورکړو. دا پوزیشن بیا مونږ داسې هولډ وساتو او هغې نه بعد بیا مونږ کاټن اپلای کوو چې د دې ماشوم سکن ته چې کوم مونږ پی او پی اپلای کوو چې د هغې نه ورته څه مسله جوړه نه شي. دا یو سافټ ټچ دپاره وي. دا ښه ونیسه بیبي. اول مونږ د ګوټنې له لاندې پلستر اپلای کوو او په هغې کې مونږ خپله پوزیشن ورکو. بس بیا په هغې پوزیشن کې دا پلستر دا لوور لیم چې کوم مونږ ورکړی وي دا لږ شانتې هارډ شي او دې سره پوزیشن هغه مینټین پاتې شي. د هغې نه بعد د دې دپاره مونږ لږ شانتې دې ته ټریمنګ وایي چې مونږ د دې نه لږ شانتې دا ځای کټ کړو چې دا ګوتې ښکاره شي. بیسیکلي د ګوتو ښکاره کېدو مقصد هم دا وي چې د مور پلار ته هم پته لګي چې دې ته دا وینه کمه چې دا چلن کوي یا نه کوي دې خپې ته. کله کله داسې وشي، زموږ په ایکسپیرینس کو نه راغلی، خو موږ ته داسې کیسز ریسیو شوي دي چې سم ټایم هغې ته چې کوم دی پلستر شوي وي او د هغې وینه بندیز راشي، نو هغې سره ماشوم ته د نورو مسلو خطره وي. د دې باره کې مور پلار ته مونږ دا تعلیم ورکو چې هره نیمه ګنټه بعد هغې دا ګوتې ګوري چې دې ته وینه چلن کوي، دې کې څه پړسوب نه راځي. که انکیس داسې څه پیچیدګي راځي نو بیا هغې دا ماشوم یا نږدې هسپتال ته رسي یا ترې پخپله دا پلستر کور کې لري او مونږ ته یې راولي. دا ماشوم ماته نږدې کړه. د دې نه بعد بیا مونږ دا پلستر د پتون پورې، د بره پتون پورې دا پلستر اپلای کوو او د دې مین مقصد دا وي چې کومې شاته پټې دي چې دا مونږ سره ریلیکس وي. سم ټایم دا ماشوم دا خپره بغی چې کله مونږ دا لوړ لیم دغه ورکړي وي، دا بیلونی کاسټ ورته مونږ ورکړي وي، پلستر اپلای کړي، نو کله کله دی کې د نی جاینټ د زخمی کېدو هم خطره وي د ماشوم دپاره. د هغې نه بچ کېدو دپاره او شاته پټې د نرم ساتلو دپاره مونږ دا پلستر تر بره پورې کوو او دا خپه بینډ ساتو، په نی جاینټ باندې دا خپه بینډ ساتو.
هغه جنۍ ده کنه هغه دا د دې ماشومې پلیستر وشو هفته په هفته باندې دا پلیستر مونږ دې ته بدلو انشاءالله چې دې نه پس هفته پس راشي دا پوزیشن به نور هم امپروو شوي نو مونږ به بیا پوزیشن نور چې کوم کیورټي او بل سټیپ دی کیورټي او پیس چې کوم دی چې هغې کې مونږ خپل نور هم بهر بوځو او د هغې هغه هډوکې ځای ته رسو بیا به هغې طرف ته ځو